اتق المحارم تكن اعبد الناس. د محارمونه ځان وساته، د محارمونه فریض وکړه. محارم هغه څیزونه دي چې هغه الله حرام کړي دي، الله بند کړي دي، الله ترې نه منې فرمایلي قرآن مجید کې. دې ته محارم وایي. او محارم هغه چاته م وایي چې د هغوی سره نکاح کول حرامي. محرم چاته وایي ځکه هغوی سره د نکاح د کولو نه فریض پکار دی. هغه نو د محارمو نه ځان وساته، د حرامو کارونو نه، د ناجایزه کارونو نه. نو تکون اعبد الناس، ته به بیا په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات عبادت کوونکی جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قول او د دې جملې نه دا معلومیږي چې اصل عبادت او د عبادت قبلېدل دا په دې خبره کې دي چې یو مسلمان دی د حرامو نه ځان وساتي. لکه حدیث کې څنګه راغلی دي د دعا چې ده، دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی، اصل دی، اصل مخ العباده. دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی. و دعا کله قبلیږي؟ کله چې یو انسان، یو مسلمان هغه ځان د حرامو نه ساتلی، دغه دعا به قبلیږي. ځکه حرامو سره یو عبادت هم نه قبلیږي، نو دعا هم نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې یو مثال بیان کړ. فرمایل چې ډېر کرتی یو سړی به چې هغه به خاورو کې خړ فړي، اشعث اغبر، ګډ وډو یختو واله به وي، ځکه ډېرې سفرې به یې کړي، طیل السفر. او دا سفر دا به د الله د دین دپاره کړي. او بیا به دی کینې الله نه به دعا غواړي چې الله زما دا فلانې کار وکړه، زما دا دعا قبوله کړه، زما دا دعا قبوله کړه. اوږدې اوږدې دعاګانې به غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی چې دی یو طرف ته به دی سفرې کوي د الله د دین دپاره، جهاد دپاره، علم دپاره، د دعوت و تبلیغ دپاره. او بل طرف ته دا دی چې د معاملات هغه په صحیح طریقه باندې نه دي، معاملات یې ګډوډ دي، لین دین یې ګډوډ دی، اخیستل او خرڅول یې ګډوډ دي، قرضدار یې ګډوډ دی، خلکو سره رویه ښه نه ده، خپلوانو سره رویه ښه نه ده، عامو خلکو سره، د کلي د خلکو سره چا سره رویه او اخلاق هغه ښایسته نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام، د خوراک چې کوم ذریعه ده هغه د حرامو، یعنی دی چې کوم څه خوري هغه اوله د حرامو طرف نه راځي، اوله د ناجایزو طرف نه راځي. سود کوي، په سود باندې ګټي او د هغې نه خوراک کوي او بیا دعاګانې غواړي. رشوت اخلي، د هغې نه ورله ګټه راځي، د هغې نه خوراک کوي. دوکه کوي، ملاوټ کوي، د دروغو په قسمونو باندې ګټې کوي، او په پردو جایدادونو او پردو څیزونو باندې دی قابض دی، قبضه کوونکی دی. غصب دی ورسره، د غصب ځمکې دي ورسره. د دغې نه د خوراک ذریعه ده. ومشربه حرام، او د ده څکلم هغه د حرامو د طرفه دي. کوم اوبه چې دی څکي هغه د حرامو نه راغلی دي. مثال په طور باندې دا کوم ځای کې چې د کوې ویستې دی دا ځای د ده نه دی، دا یې چا نه قبضه کړی دی. داسې نور مثالونه. وملبسه حرام، او د ده د اغوستلم د حرام. دا په کومه جامه کې چې دی الله ته ولاړ دی، دا په کوم لباس کې چې دی الله ته ولاړ دی، د ده دا جامه چې ده دا د حرام ده. چې کله دا خبرې معاملات یې ټیک نه دي، دعاګانې غواړي، سفرې غټې غټې کړي دي او کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فانا یستجاب لذلک، د ده دعا به څنګه قبوله شي؟ ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اتق المحارم تكن اعبد الناس، ته د حرامو نه ځان وساته، نو ته به د ټولو خلکو نه ښه عبادت کوونکی به ته شي. دې ته تقوا وایي، دې ته فریض وایي، دې ته فرضګاري وایي.